د وطن حالت ډیر خراب او پښتون خو په نن ورځ ډیر په بده ورځ دی. هلته کې په افغانستان کې د پاکستان د حکومتي پالیسو په نتیجه کې د فوجي پالیسو په نتیجه کې هلته طالبان مسلط شو. دا ښه وشو چې په امن وشوه، خو هغه د دنیا زور په دې کې د پاکستان سرتوره نه وه. پاکستان خو شکر دی خدای نورم متفکر کی چې په تشویش کې شي. پاکستان په دې تشویش کې دی چې زه که طالب زه منم تسلیمول غواړم، خو هلته امریکې ته چې وګوري بیا په شا شي، انګریزانو ته چې وګوري بیا په شا شي، جرمني ته چې وګوري بیا په شا شي، چین او روس ته چې وګوري بیا په شا شي. نو کار یې کړی دی، خو اوس هغه خپل خلک یې منلی نه شي، دا ایمان پکې نشته. او چې کوم سړی په ناکه جنګېږي، پردی حق تباه کوي، پردی وطن تباه کوي، د پردو خلکو حقونه وهي، نو هغه د هغه د ناکامۍ دپاره دعا پکار ده، د هغه د کامیابۍ د هغه په کامیابۍ لعنت شه. موږ دغسې پاکستان دا وایي چې دا زمونږ کامیابي ده، نو موږ وایو چې دا په دې لعنت ځکه شه چې تا یو آباد وطن هغه دی روان و، ښه نظام پکې روان و، خوشحالي پکې روانه وه، او تا را داسې شی ته جوړ کړو چې په دنیا کې هېڅوک نه مني. نو چې هېڅوک یې نه مني، هلته به ترقي څنګه وشي، هلته به ساینس او ټکنالوژي څنګه راشي، هلته به صحت څنګه ښه شي، هلته به سړک څنګه ښه شي. نو موږ په افغانستان کې مطالبه کوو چې پاکستان دې زړه دا سپیره دا غلطه دا د فوج په افغانستان د خېټې اچولو پالیسي، دې ته موږ مرداباد وایو، دا پالیسي د غرقه شي. او موږ مطالبه کوو چې دا د په شا شي، دا د پاکستان پرېږدي، افغانستان کې د هلته جمهوري حکومت جوړ شي، او د خلکو د زنانو د طالب علمانو د ټولو خپل حقوق دي چې کوم دي هغوی ته ورکړي شي. او چې دا ونه شي، نو دا خانه جنګي موږ ته راکوزېږي، بیا ته جنګ جوړېږي. که پاکستان والا دغه جنګ بیا هلته جوړ کړو، نو خفه کېږئ مه، دا زمونږ کورونو ته را روان دی. الله هم ترې ساته. نو کوشش پکار دی چې په هر لیول موږ دا کوشش وکړو چې پاکستان حکومت مجبور کړو، سیاسي کارکنان دی جلسې وکړي، دا مطالبې دې وکړي، هر څوک چې دا ووایي چې دا د افغانستان مسله مستقله پر امنه په جمهوري ډول حل شي. تر څو پورې چې د امریکې تعلق دی، نو امریکنیانو ډېر غټ بېایمانه خلک دي. 20 کاله وایي موږ پې 2,000 اربه ډالره پې خرڅ کړل په افغانستان، او چې په تېښته تلل نو داسې لاړل چې د 80 اربو ډالرو وسله یې هلته په شا پرېښوه. هغه وسله چې نه پې طالب پوهېږي نه استعمالولی شي، نو یا به پې یو بل وژني یا به پې ځان مړوي. خو پې نه پاکستان اخیستی شي او نه پې روس اخیستی شي او نه پې چین اخیستی شي. نو د امریکنیانو مطالبې چې هر څه د پاکستان نه دي، خو بالکل ناجایزې دي. امریکنیانو افغانستان ټینګ نه کړو، نو پاکستان به څه ټینګ کړي. نور وروڼو، زه یو سوال بیا دا کوم چې دا نن ګراني چې په کوم رفتار روانه ده، دا بېروزګاري چې په کوم انداز ده، او دا د ژوند ځواک چې ورځ خرابېږي، نو د دې خرابۍ نه د خلاصي د اتحاد نه، د یو موټی کېدو نه، د نورو خلکو سره د یو کېدو نه بغیر بله لاره نشته. الله دې تاسو موږ ټولو له دا توفیق راکړي چې د نورو پښتنو وروڼو سره ملګري شو، د کسانانو سره، د مزدورانو سره، د درمیانه طبقې د خلکو سره، او د دغه ظلم او د جبر نه ځان خلاص کړو. ظلم او جبر هله خلاصېدی شي چې د خلکو طاقت ورته یو موټی شي. نو الله دې موږ له توفیق راکړي چې زموږ د طاقت
د اتحاد یو موټی شي او موږ د دې ظلم د جبر نه د بېروزګارۍ نه او د دې بدو ورځو نه خلاص شو نو انشاءالله زه به یو تجویز دا وکړم چې که دلته ګروپونه دي څو مشران دې پاشي د حاجي صاحب وارث خان دې مهرباني وکړي دا وکړئ کوشش که دلته ټیک ده په یو تحریک کې ټولې فرښتې نه شي کېدی په دې کې ښه او بد خلک وي خو کوشش وکړئ چې دا وړې وړې خبرې سره خلاصې شي او متحد شئ یو مزدور کسان پارټي جوړه شي یو تحریک جوړ شي او که یو جوړ نه شي نو د یو بل سره تربګرۍ مه کوئ د یو بل سره د یو بل ښې بدې له ځای د یو بل جلسو ته ځای د یو بل سره ناسته پاسته ځکه چې سیاست په تربګرۍ او سیاست په تګ نظرۍ نه کېږي سیاست په جمهوري ډول په پراخه دل او د بل سړي حق په منلو باندې کېږي نو دا ستاسو ازادي په دې کې دا بنګش صاحب بادري شته زرتګل لالا د تخبایه تحصیل دی هغه په ټولو کې زموږ د بنګش صاحب نه مخکې و د بل نه مخکې و ډېر پخوانی زوړ کسان کارکون یو ځل قیوم خان د هغه خواري کړې وه او قیوم خان د کسانانو کورونه وسوځول اول یې خانان بېعزته کړل په خانانو کې پرېږده چې کسانان چې ځمکې ونیسي کورونه ترې ونیسي نو چې خانان ورغل او په نتیجه ګلۍ کې و نو قیوم خان ورته ویل چې تاسو ما پسې سپک سپور وایئ هغه ویل صاحب موږ پوه شوي نه یو غول مو خوړل او دې نه د کسانانو نه م خلاص نو هغه دومره جابر سړی و دومره خبیث سړی و دومره بدنامه زمانه فاشست و چې هغه په خدایي خدمتګار د باچا خان د پارټۍ په خلکو په بېګناه په تشلاسو خلکو په سن 48 کې په 12 اګست باندې داسې وکړې نو په هغې کې 900 کسان په یو ورځ وژلي شوي وو 600 دوه د پاسه 600 خو معلوم دي دا 300 لا معلوم هم نه دي نو راغې و د کسانانو پولیس ته یې وځئ وسوځوئ د دوی کورونه وسوځوئ څاروي کې بوځئ نو د قربانو تاریخ ډېر اوږد دی او په هر دور کې د کسانانو مشرانو لیډرانو کسانانو په خپله قرباني ورکړې ده د کارخانو مزدوران هم قرباني ورکوي خو دا تاسو چې کوم جبر نه آزاد شوي یئ د دې سره داسې قسم جبر سره مزدور نه دی مخامخ نو وروڼو په یو خبره باندې مهرباني وکړئ چې تاسو دلته کال په کال دا جلسه وکړئ ډېره ښه خبره ده ډېره زبردسته د اتحاد یو د غونډې د یو بل نه د خبرېدو یو سلسله ده خو تاسو یوازې چې دا تحریک نورو خلکو ته ونه رسوئ واړه مالکان ملګري نه کوي نور کسانان ملګري نه کوي نور داسې ستاسو همدرد درمیانې طبقې والا ملګري نه کوي زنانه پکې شریکې نه شي نو ځان نه ماته دا مورچه وهل دا ډېره ګرانه ده ګوره دا اتحاد غواړي طاقت غواړي وخت غواړي او قرباني غواړي او د قربانۍ دپاره دغه خو ووې حاجي صاحب خو ما ته ووې چې لږ فیس کم کړه خو حاجي صاحب تا زما ځواني نه وه لیدلې دا زما دا ځواني مزدور کسان نه ورکړې ده دا نن چې زه د 80 کالو په عمر دلته ولاړ یم او 52 کاله مې وکالت دی نو په پېښور کې یو مرله کور نه لرم ستا به وي شاید ستا به په کلي کې زه په آخر کې تر څو چې دا زموږ دا جدوجهد دی ستاسو جدوجهد دی یو شاعر ویلي دي په دغه شعر دا خپل تقریر ختموم چې هر اوږې پکې چې هر تږې پکې وسکي او هر اوږې پکې موړ شي نو شیخه څه کور به دې وران شي چې یو داسې نظام جوړ شي ډېره مهرباني دي ډېره شکریه